وپسې بیا دویم آیت چې کوم دی نو هغه کې الله فرمایي و اذ قال ابراهیم رب ارني كيف تحيي الموتى خدایا زما ربا ما ته وخی چې د څنګه دا مړي ژوندي کې الله ورته فرمایي اولم تؤمن ایمان نه لري په دې باندې او ته ابراهیم علیه السلام ته فرمایي قال بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي زه غواړم چې زما زړه مطمئن شي ځکه چې دینه مخکې نمرود ابراهیم علیه السلام مناظره شوی و نو الته کې ابراهیم علیه السلام د علم یقین چې زما په دې خبره یقین دي چې الله پاک مړي ژوندي کوي نو فرمایي چې خدای ما توسع عین الیقین اخیا یعنی اوس ما ته پسترګو باندې داسې اوخه چې ته څنګه مړي ژوندي کوي ګوره یو ناریدلو کاری یو سړی لکه پلان کې سړی ډېر ذات پهلوان دی ډېر تکړه سړی دی ډېر دنګ دی لوړ دی مضبوط دی لس کسه په یو ځای پر ځای نه دا هغه خلک یو یاره ډېر تکړه دی لیدلی نه خو یقین یې پی او چې بیا وویني په سترګو باندې لس کس د هغه مخکې راوپرځي بیا هلکه اوس مې پوخ یقین وشو دی نه مخکې مې په یقیني هېڅ قسمه په هغې کې شک و شوبه نه نه پسې سوال نه پسې اعتراض کوي خو چې کله په سترګو وویني نو بیا هغه یقین نور هم مضبوط شي نو دلته کې ابراهیم علیه السلام فرمایي چې خدای زما یقین شته په دې خبره باندې خو زه خپل زړه مطمئن وم نو الله ورته فرمایي چې فخذ اربعة من الطير سلور مارغان ځان سره واخله مفسرینو لیکل چې دا کوم سلور مارغانو کم نو په دې کې اختلاف دی بعض علما سم مارغان یادي به څه یادي تفسیر ابن کثیر د درې حواله ورکړي دي خو یو قول باغی کې دام دی چې یو طاووس اردو کې د مور وي یو کم تروا او دریم کارغو او څلورم چرګوا دا صرف یو قول دا واستریم اسی د دې خبرې کوم ته پته مونږ لګی نو سم مسله نشته خو د علماء د مختلف اقوال دي دا بس یو قول ذکر کوم علماء مختلف قسم مرغه ذکر کړي خو بهر حال سلو پرندې وي سلو مارغان الله تعالی فرمای دارونی وا فسرهن الیک او بیا ځان سره بلد کا ځان سره مانوس کا چې تاسو سره عادت شي او دا هغه نه پس بیا علالکا او مکس کا خپل مینس کې ټوکړي ټوکړي کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا او دا هغه نه پس کوم دینو دا مکس روانه مکس او دا یو روایت راځي چې او غرونو باندې کې دا په غرونو باندې او بل روایت راځي چې نه سلو غرونو و خو بهرحال په غرونو باندې یا وو یا سلورو باقي باندې ټوټي تقسیم کړي او د مارغانو هغه سرونه لاس کې ونیول چې کوم سلو مارغانو هغه لاس کې داسې ونیول نو بیا ته الله حکم وکړي چې اوس आवाज وکړه چې فلانکه مرغه دی راشي نو دا هغه دستر ګوروان دي چې کم دی د یو غرن د بل غرنه غوخه راځي او ډوکی راځي یو شی بل شی راځي هغه چې کم دی نو رايوځي شي بغیر د سرنه او پر وخیو د طرف تراشي نو ابراهيم عليه السلام ته یو سر داسې کی نو هغه دا غي نه به ته بل سر داسې کی هغه دا غي نه نو چې کم سر د هغه پرندې د هغه مرغۍ اک سر کې چې کم دی دا هغه پیوس شي بدل سر نه چې کم سر د اک مرغۍ وي نو هغه سر چې کم دی هغه ور پیوس شي نو په دغه طریقه باندې دا سلو مرغۍ چې کم دی دا د ابراهيم عليه السلام د وړاندې داغه په لاس کې چې کم دی نو داغي اخیر مراحل لا پوره کیږي نو الله تعالی فرمای ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم او پويشه ان الله عزيز حكيم الله پاک غالب دی او حکمت خاوند دی